تنگدستی او د دې مصیبت نه انسان وځي هغه لپاره الله رب العزت قرآن مجید کې تذکره کړې چې کله انسان ته د دې تنگدستی د دې مصیبت نه ځان ایستل غواړي د دې طریقه الله رب العزت قرآن مجید کې ذکر کړی استغفروا ربکم انه کان غفارا استغفار وکړه په تیرو ګناهو باندې چې انسان تا کړی ده ګناهونه دې زیات کړي دي انسان په تیرو ګناهو باندې الله رب العزت په دربار کې توبه وکړه الله رب العزت ته په اخلاص باندې توبه وکړه کله چې په خپلو ګناهو باندې توبه وایستله الله رب العزت فرمایي یرسل السماء علیکم مدرارا بیا به آسمان له طرفه چې په تا باندې داسې بارانونه را نازل سي په وخت باندې به بارانونه وي بهترین بارانونه مدرار ویل کېږي داسې تاسې هغه لکه یوه ناوسې دي اوبه را بهیږي تېر داسې لیکه باندې را روانې دې ته مدرار ویل کېږي داسې زبردست بارانونه به را نازل کړم خاکساري به ختمه سي غربت به ختم سي فقر به ختم سي الله رب العزت یې په وخت په وخت بارانونه را نازل کړي او الله رب العزت فرمایي مالونه به هم زیات کله چې تاسو توبه وکړله الله رب العزت طرف ته رجوع وکړله د تاسې مالونه به زیات کړم وبنین او د تاسې په اولاد کې به برکت درته ګزار کړم د تاسې اولاد به د تاسې فرمانبرداره وګرځوم د تاسې اولاد به د تاسې لپاره د سترګو یخوالی وګرځوم نافرماني به بیا نه ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا دنیا به جنت درته وګرځوم دنیا کې به قسمه قسمه نهرونه درته جاري کړم دنیا کې به ټول سهولیات درته موجود کړم لیکن دغه به هلته میلاویږي چې کله انسانیت بیا الله رب العزت طرف ته رجوع وکړي په تېرو ګناهو باندې د الله رب العزت نه مغفرت طلب کړی کله چې په تېرو ګناهو باندې انسانیت د الله رب العزت نه مغفرت طلب کړ بیا الله رب العزت د دغو نعمتو وعده کوي بیا به په وخت وخت بارانونه مال کې به وافر مقدار مال به الله رب العزت انسانانو ته اولاد کې به برکت اولاد به د سترګو د یخوالي ذریعه وګرځي الله رب العزت به په دنیا کې قسمه قسمه نهرونه جاري کله چې انسان نافرمان شي بیا الله رب العزت په دغو نعمتو کې کموالی حضرت مولانا یوسف کاندیلوی رحمه الله هندوستان کې یو لوی عالم دی دته یو وخت کې خلک راغلل چې کاکسالي شروع شوله فقر راغی حکومت ظلم شروع کړی ده حکومت د عوامو سره زیاتی کوي ته موږ ته یو داسې خبره وکړه چې په هغه باندې عمل وکړو او د حکومت په خلاف باندې مظاهره وکړو که نه وکړو څه طریقه موږ دپاره وضع کړي څه طریقه اختیار کومه طریقه باندې موږ روان شو چې د حکومت په خلاف باندې قدم واخلو او دغه حکومت د موږ لپاره د موږ کوم حقوق چې دي هغه موږ ته حواله کړي موږ سره ظلم نه کړي موږ سره زیاتی نه کړي د موږ چې مال د ټکس په شکل کې دوی په زبردستي سره نه اخلي مولانا یوسف رحمه الله ورته وفرمایل چې ای خلک دغه اشیا د دنیا او د دنیا انسانان دا د الله رب العزت د تلې دوه بلړې دوه خواوې په تله کې دوه خواوې یو کې تیږه کېښول کېږي په یو کې هغه شی چې تلل کېږي یا دغه د تلې دوه بلړې دي کله چې انسان د الله رب العزت مقرب سو د الله رب العزت په نسبت نظام قیمتي کویا بیش قیمت سو د الله رب العزت عبادت یې وکویا د الله رب العزت رضا یې په دنیا کې طلب کوله نو دغه انسان وزني سي کله چې انسان وزني سي اشیا سپک نو اشیا به خپله بې قیمته سي کمزوري به سي قیمت به کم سي لیکن کله چې انسان نافرماني شروع کړله د الله رب العزت د دین عداوت یې شروع کړه د پیغمبر طریقې یې نه کړې اختیار دغه انسان د الله رب العزت په نظر کې سپک سي چې سپک سي هغه اشیا درانه سي هغه اشیاو قیمت بیا زیات سي مطلب دا وایي چې تاسې د الله رب العزت نافرماني پرېږدئ یا د الله رب العزت عبادت طرف ته متوجه سي د الله رب العزت احکامات عملي کړئ د الله رب العزت قرب پیدا کړئ الله رب العزت رضا کړي شیان به په خپله الله رب العزت ارزان لیکن کله چې انسانیت د الله رب العزت نافرماني شروع کړي بیا الله رب العزت اشیا اټومیټک اشیا قیمت پیدا کړي اشیا وزني سي اشیا بیش قیمته سي د انسان قیمت کم سي نن د انسان قیمت کم په هر موړ باندې انسان قتل کیږي کم یې څوک نشته مختلف حوادثات انسان سره کیږي مختلفو جیو کې انسانیت په قتل باندې رسیږي مختلف څوک نشته انسان بې قیمته ده وجه دا ده چې انسانیت د الله رب العزت نافرماني شروع کړې نو محترمو ورونو باید موږ ټول مسلمانان د الله رب العزت
العزت په دربار کې توبهګار شو د الله رب العزت کور ته راغلي په اخلاص باندې توبه وباسو الله رب العزت څومره ګناهونه چې په مخکې نه ما نصیب کړي هغو توبهګار یم آینده الله رب العزت دې ما داسې زندګي نصیب کړي چې د تا د احکاماتو مطابق او د نبي علیه الصلاة والسلام د طریقې مطابق کله چې انسان دغسې زندګي تېره کړي او الله رب العزت ته توبهګار شي بیا به الله رب العزت د خپلو رحمتو دروازې خلاصي واخر دعوانا ان الحمد لله